وسأخبركم بأول امری. بیا یې وفرمایل چې زما د نبوت شان اور بلندی اول چې د چا په ژبه بیان شوې ده هغه حضرت ابراهیم علیه السلام. فرمایل به نبی علیه السلام چې انا دعوت ابراهیم، زه د حضرت ابراهیم علیه السلام دعا یما چې هغه دعا کړې وه کله چې د بیت الله شریف بنیاد کې غوستو تعمیر یې کولو. هغه وخت کې ابراهیم علیه السلام دعا وکړه ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، یا الله به د مکې والو کې د دین د یو رسول انتخاب وکړي او دې ته پیغمبر ولېږي. نو یا الله زما انتخاب وکړو، وی زه د ابراهیم علیه السلام دعا یما. وبشارت عیسی، او زه د حضرت عیسی علیه السلام بشارت او زیر ما. ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، عیسی علیه السلام چې بچالم دعوت ورکولو نو فرمایل به چې زه تاسو ته د یو داسې رسول زیر در کوم، بشارت در کوم چې زمانه بعد کې به راځي او نوم به احمد وي. د نبی علیه الصلاة والسلام په اسمانونو کې شهرت یافته نوم احمد دی او په ځمکه باندې مشهور نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم. وی زه د عیسی علیه السلام هغه زیر ما